الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم صدق الله العلي العظيم. دا آیت کې الله سبحانه وتعالى ومسلمانان ته یو ډېر غټ درس ورکوي. اولنی خبره دا ده چې سوره بني اسرائیل دا یو مکی څه دی، سورت دی د مکی دور هغه آخري دور کې دا څه دي نازله شوی دي. په مکی سورتو کې مسلمانانو ته خطاب کیږي، هغه په واسطه سره کیږي. په واسطه چا سره کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم کیږي. او چې بیا مدني سورتونه په هغه کې یا ایها الذین آمنوا سره سي خطاب. او دا ترتیب د قرآن حکیم، دا منهج، دا اسلوب، دا تر هغه وخت پورې څه ټیمه پورې په مدینه منوره کې تحویل قبله وسی. الله سبحانه وتعالى امت مسلمه دا کم منصب د امت کم منصب دی، پر دا منصب باندې سکی فایز کی. بیا الله سبحانه وتعالى په اهل ایمان ته یا ایها الذین آمنوا سره سکی خطاب کی. مکی سورت مکی اخری دور سورت دلته اهم پیغام الله سبحانه وتعالى د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې چتور کی اهل ایمان ترکی. وقل لعبادي اے رسول الله صلی الله علیه وسلم هو ازما بندگانو ته یقولوا التي هي احسن، چې دې خبره کوي خبره په شایسته طریقه سره کوي او سمه خبره کوي. هندي په خبره کې سي شایستګي سي موجود دي، تلخیص سي نه موجود. صحیح دې آیت یو خاص شان نزول څخه خاص شان نزول لري چې وسړي راولار سو عمر ابن خطاب رضی الله عنه په شان کې څه وکړه، ګستاخی وکړه، چپو بدی ورته ویل. په جواب کې عمر رضی الله عنه د سختي لار څخه اختیار کړ او داغه د قتل څه وکړ، اراده یې وکړه. صحیح مخکې آیتو کې راځي ان الشیطان ينزغ بینهم، نږدې دی شیطان سي په منځ کې څه درواچي، دښمني او جګړه څه درواچي. الله سبحانه وتعالى مسلمانانو ته ډېر زیات درس ورکوي، سبق ورکوي چې وقل لعبادي تزما بندگان ته ووایه یقولوا التي هي احسن، چې دې خبره کوي نو څه خبره وکړي، سمه خبره وکړي او په شایسته طریقه یې څه کړي هغه وکړي. دا نه کوي ان الشیطان ينزغ بینهم، شیطان مو دې په منځ کې څه ورواچي، جګړه به ورواچي. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بېشکه شیطان چې دی هغه د انسان دپاره څه دی، ښکاره دښمن دی. انسان په د اقامت دین دپاره هم نرمه لهجه او مخکې آیتو کې موږ ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. راوغړه د رب لارې له خلک حکمت سره وغواړه، موعظه حسنه سره وغواړه. او که چیرې د مجادلې ضرورت پېښ شي، مجادله هم په څه طریقه سره په ښه طریقه سره د اقامت الدین د هغه یو بهترینه اسلوب طریقه الله سبحانه وتعالی چا ترشي مسلمانانو ترشي چې مسلمان ذمہ داري صرف تا نه ده چې دې څه وکړي پر دین باندې عمل وکړي، بلکې د دین د احکامو د نفاذ لپاره هم دې څه کوي عملي څه وکړي کوشش وکړي. او دا 1400 کاله مخکې الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته څه ورکړي، یو غټ درس ورکړی دی. شیطان څه دی، ازلي دشمن دی. هغه په منځ کې ان الشیطان ينزغ بینهم، په منځ کې باهمي جدال جګړه فساد څه کوي هغه برپا کوي. اوس زمانه کې یقول التي هي احسن، مسلمان چې خبره کوي په کار چې خبره وکړي په ښه نیت سره وکړي او په ښه طریقه سره وکړي. بالخصوص په 21مه صدۍ کې ټکنالوژي ډېر زیات څه وکړي پرمختګ وکړي او زموږ معاشرتي علمي هغه پسماندګي هغه څه ده پر هغه ځای څه ده ولاړه ده. ټکنالوژي د مغرب ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده او دا ټکنالوژي رسایي و هر انسان هر مسلمان ته څه هغه وسوه. مطلب دا زمانه کې په 3 کال 5 کال کې د دې ډیټا را جمع کړي چې ډېر غټ شخړې قبایلي په هغه کې ډېر قتل عام انسانان د مخ وتلي دي. د هغه سبب یو ویډیو کلیپ یا یو ویډیو پوسټ یا یو مطلب خو به دوه خلک هغه به چپ بد بسره ویل، هغه به د قبایلي دښمنۍ ذریعه جوړه سوله. یو سړی په یو ویډیو جوړه کې هغه په زرو لکو انسانان څه کوي اوري او دغه څخه قبایلي شخړې جګړې تضادات دغه څخه څه کېږي پیدا کېږي. او په اردو کې وایي بندر کې آتمې استره، مطلب دا مقوله محاوره پر کوم ځای باندې ویل کېږي چې نازک شی یا خطرناکه شی د جاهله انپړه کم فهمه سړي په لاس کې ورسي. استره چې دا خطرناک هم د استره نازک شی هم دی، بندر به څه پکې اب ځان به خوږي یا نور خلک څه کوي هغه خوږي.
نو که معاشره د هغه ذهني پختګي د هغه فکر نظر پښتنو سو د هغه سره علم وو د ټکنالوژي سره مثبت استعمال په طریقو د څه نو خبر نو دغه معاشرې دپاره د بربادي څه جوړېږي هغه ذریعه او سبب جوړېږي دې مثال دا رنګه دی لکه یو جاهل سړي ته چې د قلم په لاس ورکړي د قلم استعمال دی کوي نشي کولی یا یو ړانده ته څه په لاس ورکړي قندیل په لاس ورکړي لالټین په لاس ورکړي په قندیلو په لالټین باندې دی بروی کار څه کوي نشي راوستلی نو وقل عبادي ته ووایه زما بندګانو ته یقول التي هي احسن چې دې خبره کوي نو ښه خبره وکړي که دې احتیاط نه کوي ان الشیطان ینزغ بینهم شیطان دې په منځ کې جګړې ورچي ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بشکه شیطان چې دی هغه د انسان څه دی ښکاره دښمن دی ربکم اعلم بکم رب خبر دی په دې باندې ان یشاء يرحمکم او ان یشاء يعذبکم چې هغه پر دې باندې څه کوي رحم کوي او که ته څه درکوي عذاب درکوي وما ارسلناک علیهم وکیلا ای نبی علیه الصلاة والسلام وما ارسلناک علیهم وکیلا مطلب دا هدایت تاسو په لاس کې نه دی صرف خاصیش ستا ذمہ داري څه ده ان علیک ان البلاغ د دین احکام تر دې پر رسول دا څه دي ستا ذمہ داري ده وما ارسلناک علیهم وکیلا ته پر دې باندې موږ نګهبان ذمہ دار نه جوړ کړی چې خامخا په دې ته هدایت قبول کړي هدایت چا په لاس کې دی الله سبحانه وتعالى په لاس کې دی وربک اعلم بمن فی السماوات والارض رب خلیفه نه دی خبر استغرب چې دی اعلم بمن فی السماوات والارض خبر دی چې په مځکه او په اسمانو کې هغه څه دي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود زبورا موږ ویل چې سوره بني اسرائیل د مکي دور په اخري وخت څه شوی دی اخري وختو کې نازله شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت او د قران حکیم د نزول تفصیلات چیرې رسېدو مدینه منورې ته یهودیان چې هغه د هرې خبرې په ډېر ګهرایي سره دغه څه اخیستله جایزه یې څه کړل هغه یې اخیستله نو د هغو په ذهنو کې داسې سوالونه پیدا کېدای شو چې نوی نبي راغلی دا به افضل وي که به موسی علیه السلام سي افضل وي دغه رنګه د نصاراو په ذهنو کې دا سوالونه پیدا کېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل وي که به عیسی علیه السلام سي افضل وي نو په دې کې شک و شبهه نشته زموږ د ایمان عقیده زموږ برخه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سید المرسلین دي تمام انبیا علیهم السلام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت هغه څه دی هغه زیات دی لیکن داسې موقع راتلی سي چې په هغه سره چې ستا ته دعوت ورکوې بعض اوقات په هغه کې تعصب و عناد څه هغه موجود دي بعض اوقات په هغه کې جهالت هغه څه موجود دي صحیح چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فضایل پر عیسی علیه السلام پر موسی علیه السلام بیان کې د دې هغه جاهلي او تعصب باندې مبني جذبات هغه څه راپورته سي او د حق تسلیمېدو څخه دې څه وکړي انکار وکړي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې راغلی دی لا تفضلوا بین انبیاء الله انبیاء علیهم السلام منځ کې څه بیانوي فضیلتونه بیانوي اگر چې دا حقیقت کې تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دلته الله سبحانه وتعالى سوی ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض تحقیق سره موږ سور کړی دی فضیلت کړی دی په بعض نبیانو باندې بعض نبیان ته پر بعضو نبیانو باندې او دوی اشاره دا وکړه لکه واتینا داوود زبورا د یو خاص نبی فضیلت الله سبحانه وتعالى څخه کړی دی نو بیان کړی دی چې هغه داوود علیه السلام دی داوود علیه السلام ته موږ سور کړیو زبور موږ کړیو زبور یو داسې آسماني کتاب چې په کې احکام څو نو موجود په کې الله سبحانه وتعالى انګریزي کې تور راځي سالمز په پی سره ویل کېږي په سي سایلنت چې هغه الله سبحانه وتعالى پر حمد پر ثنا باندې سو پر دعایه کلمات باندې سو مشتملو احکام په کې سو نو موجود او په دې سره یو اشاره موصله هغه اشاره دا اوس چې داوود علیه السلام ته الله پاک سلطنت ورکړی ملک بادشاہي ورکړې ولا سات سات نبوت ورکړی وي نوې نبی چې هغه بعثت یې سوی دی چې هغه مدینې منورې له بورځي هغه ته الله سبحانه وتعالى نبوت سره الله پاک سلطنت او ملک څه کړی دی هغه ورکړی دی نو ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض تحقیق سره موږ فضیلت ورکړی بعض نبیان ته پر بعض باندې واتینا داوود زبورا او داوود علیه السلام الله سبحانه وتعالى موږ زبور کتاب څه کړی دی هغه ورکړی دی په بعض روایت کې راځي په زبور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارت او بشارت دې سره موجود چې د الله سبحانه وتعالى نبوت سلطنت دواړه څه کوي هغه ورکړي نو قلت ورته یا نبی علیه السلام ادعوا الذين زعمتم من دونه کوم خلک چې راغواړي
د الله سبحانه وتعالى ما سوا فلا يملكون كشف الضر عنكم داسې څخه تکلیف نس لري کولی ولا تحویله او نه څه کوي تبدیله کوي صحیح هغه ته هیڅ اختیار څه دی نه دی حاصل بلکې الله سبحانه وتعالى اولئک الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله دا خلق بخپله اولئک الذين يدعون دا کوم خلق دي راغواړي يبتغون الى ربهم الوسيله هغه وسیله یو د اردو وسیله یو د عربي څه د وسیله د دې دوه په منځ څه دی فرق وسیله چې په عربي کوم وسیله دغه معنا سره تقرب الى الله تقرب الى الله انسان په ایمان سره په اعمال صالحه سره څه حاصلې چې الله سبحانه وتعالى څه ورنږدې سي الله پاک وایي اولئک الذين يدعون دا کوم خلق دي راغواړي هغه په خپله یبتغون الى ربهم الوسیله هغه جنات دي کاغه ملائکه دي کاغه پرهیزګار نیکوکاره انبیاء علیهم السلام دي یبتغون الى ربهم الوسیله هغه خپل رب ته خپل څه کوي په اعمالو کې مقابله سره کوي نیک اعمال کوي دغه په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالى قربت څه کوي حاصلي ايهم اقرب کم یو څه دي ډېر ورنږدې دي ويرجون رحمته او د الله سبحانه وتعالى د رحمت څه لري امید لري ويخافون عذابه او د الله سبحانه وتعالى د عذاب څخه په خپل څه کېږي بیریږي دا غوښه څخه شروع کړی دي خدایان جوړ کړی دي هغه خدایان نه دي هغه د الله سبحانه وتعالى څه دي بندگان دي صحیح نو تقرب الى الله هغه که عالم الغیب دی سره په خاصي عالم امر دی که عالم غیب دی لکه دلته الله سبحانه وتعالى بندگانو کې څه پیدا کړي درجات پیدا کړي دي عالم خلق عالم غیب عالم امر کې هم دارنګه لکه فرشتي ملائکه اسفل یو ملائکه اعلی دي او یو ملائکه مقربین دي او ملائکو کې هم څه درجات څه مراتب سته نو هغه په خپل ورجن رحمته د الله سبحانه وتعالى د رحمت امید لري او يخافون عذابه او د الله د عذاب څخه څه کیږي یریږي ان عذاب ربک کان محظورا بشک صادر رب عذاب سي هغه ور د دې چې خلک سي نو بیریږي وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا احادیث مبارک الملحمه الكبرى په نامه باندې شو غټ جنگ په قرب قیامت کې به داسې کیږي برفا کیږي دغه اشارات څه دي احکام هغه څه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړي هغه بیان کړي تفصیلات رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړي بیان کړي په سوره کهف کې مزید دې سره راځي تفصیل راځي چې هغه به داسې جنگونه یي دغه اثرات په هر آبادی ته څه کیږي ورسیږي به مطلب دغه زمانه کې تقریبا د نیمه دنیا سره روانه ده یا اټمي صلاحیت دې څه کړي دي پیدا کړي دي یا اټمي صلاحیت لپاره دې څه کوي کار کوي یا جدید میزایل او کومې ټکنالوژي د جنګو دې څه کړي دي حاصل کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بشارت څه کیږي هغه ښکاره کیږي چې مطلب یو ایران دی غدر کوم ځای یو امریکا ده هغه کوم ملکونه په ځان کې سره وشتل الله ملحمه الكبرى رسول الله صلی الله علیه وسلم شاندې کړي ده چې هغه به داسې جنگ به هیڅ هغه کې به ډېرې بستیانې هر یاري بستې ته به دغه ضرر تکلیف څه کېږي نقصان به څه کېږي هغه ورسیږي وان من قريه الا نحن مهلكوها داسې قریه نشته چې موږ به څه کوو هلاکوو به قبل يوم القيامه مخکې تر يوم القيامت او معذبوها عذابا شديدا هغه ته موږ څه ورکوو سخت عذاب څه کوو هغه ورکوو مثل دا په کائنات چې کومه تباهي راځي هغه تباهي ذریعه انسان څه هغه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم لكم مصیبت پرشن رسیږي دغه مصیبت دغه سید لاسو سره کمایي ذریعہ ده انسانیت هغه د هلاکت خواته زیات روان دي د جنګو د پر د کوم ټکنالوژي کوم دغه دنیا هلاکت د انسانانو هلاکت د انسان د خپل لاس د انسان د خپل کمایي سبي هغه ذریعہ به الله سبحانه وتعالى چې داسې کریه نسته داسې کلی آبادي نسته الا نحن مهلكوها هغه به ورسکو خامخا به سکو هلاک کو هغه صورت دا دی چې دا کریه دا کله کله د اهل ایمانی کله کله چای اهل کفر فسقان الله سبحانه وتعالى وان من قريه الا نحن مهلكوها دا سکریه نسته شغه موږ هلاکونه قبل يوم القيامه مخکتر يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا هغه ته موږ ورکو سخت عذاب سکو عذاب شدید سکو هغه ورکو وکله کله داسې چې د یو کریې طبيعي وخت پرست هغه هلاک ستي مطلب
پاکستان په افغانستان کې د دې علاقې خطې شته هغه ځای باندې تهذیبونه څه وو آباد اوس هلته څه دي کنډرات دي هغه انساني ابادي څه شوې ده ختمه شوې ده اوس په ایران کې هم شته په افغانستان پاکستان پر ځای کې شته او دارنګه هم شته او معذبوها عذابا شدیدا داسې کړي ابادیانې پاکستان کې شته مطلب د بالاکوټې تازه څه دی مثال دی چې الله پاک یو زلزله راوسته په هغه کې یو عمارت هماسې وپاکي څوک ژوندي نو پاته یا نور داسې بېشماره مثالونه شته او معذبوها عذابا شدیدا الله پاک عذاب شدید باندې څه کړي راولي کان ذلک فی الکتاب مسطوره ګرده په لوح محفوظ کې څه سوي دي لیکل سوي دي وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون اهل مکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مختلف دغه به کول تکاذب کول تکاذب دا کول چې د صفا چې کوم غر دی دا موږ څه ونه کوي موږ ته من سره ایمان یا په مکه مکرمه دا غرونه ولاړ دي خلاص مځکه نشته دا غرونه څه کاوار موږ دي زراعت او کیتی باډي پر دې څه شروع کوي موږ ته من سره ایمان الله سبحانه وتعالى په داسې قدرت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لاس مبارک باندې د معجزات څه ښکاره کړي لیکن الله سبحانه وتعالى نه ښکاره کوي ولې ښکاره کوي مخکې الله بیانوي چې قوم صالح قوم ثمود چې د صالح اسلام قوم وو هغو ته قضا وکړه چې دا غر دې څخه موږ له اوښ راوباسه صالح اسلام معجزه الله پاک ښکاره کړله اوښ دې له څه راوتي له لړ اوښ پښې ور کاټ کړل هغه څه کړل هلاک کړل معجزه یې نه کړه تسلیم یې د الله سبحانه وتعالی عذاب پر دې باندې هغه رنګه عیسی علیه السلام مړي ته ویل چې قوم باذن الله هغه به ژوندی د خاورو څخه مرغه څه جوړ کړي مرغه به څه وال مختلف لا علاج نه جوړي څه به وکړي علاج به وکړي لیکن قوم نو منل بیا پر قوم باندې به څه راغلی عذاب راغلی وما منعنا ان نرسل بالآیات الله پاک وایي موږ نه راګرځي ان نرسل چې موږ راواستو بالآیات په معجزات سره الا ان كذب بها الاولون مګر دغه رنګه معجزات پر تېرو قومو باندې راغلي وو هغوی څه کړي تکذیب کړی وو مثال څه دی واتینا ثمود الناقة مبصرة موږ کړی وو قوم ثمود ته یو ناقه ښکاره وظلموا بها دې څه وکړي ظلم وکړي په هغه ناقه سره وما نرسل بالآیات الا تخویفا موږ چې معجزات راستو صرف د شته پر راستو چې خلک دې خوف څه کړي په اخلي په غیر راس باندې څه راسي وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس چې موږ ویل تا ته ان ربک احاط بالناس بېشکه ستا رب چې دی هغه احاطه کړې ده په انسانانو سره دغه آیت که موږ په فلسفیانه نظر باندې ورته وګورو د فلسفې په مباحث کې یو غټه مسله راځي هغه د حقیقتو د ماهیت د وجود سره راځي مسله راځي چې د وجود حقیقت او ماهیت هغه څه دی مثلا په کائنات کې یو وجود د خالق دی دویم وجود د چا دی د مخلوق الله سبحانه وتعالی خالق دی او کائنات چې د الله سبحانه وتعالی څه دی مخلوق دی مطلب دا حقیقت او ماهیت یو وجود مسله د انتهایی پیچیده او مشکل ترینه څه ده مسله ده چې هغه انسانیت ته څه ده ورپېښه ده په دې کې خلک ګمراه سره کم سو چې هغه د اهمه اوس نظریه څه کړه خپله کړه هغه په شرک مطلب دې غټ شرک کفر بیا نشته کائنات دی راواخلي کائنات د خدای څه وکړه درجه ورکړه چې موږ پانتیزم ورته وایو مطلب لکه هندوان د دې ښکار هغه د خالق وجود په هر مخلوق کې څه کوي ویني هغه په کائنات کې هر شی موجود دی هغه ته دې چې درجه ورکړي د خالق درجه څه کړي ورکړي هر شی دې ضرر ورسي هر شی څه ورسي نفع ورسي دغه څه دې څه جوړ کړي دا جوړ کړی دي دې په نسبت د الله ماهیت او حقیقت دا دی چې هغه په کائنات کې څه دی موجود دی یا څه دی ښکاره دي سره په خلاصیش مطلب بل غلط نظریه دا ده چې الله سبحانه وتعالی د کائنات ګس ته څه وباسي الله سبحانه وتعالی د جلا جدا څه ورکړي حیثیت ورکړي سره په خلاصیش الله سبحانه وتعالی هغه د زمان او د مکان څخه هغه د جهت او د حدود څخه څه دی ماورات وراول ورات الله سبحانه وتعالی په کائنات کې هر ځای څه دی هغه موجود دی د زمان مکان د تحدید او قیود څخه الله سبحانه وتعالی څه دی ماورات صحیح الله سبحانه وتعالی د انسانیت د کائنات هر څه کړی احاطه یې کړی ان قلنا لك موږ وایو تا ته ان ربک احاط بالناس الله سبحانه وتعالی د ګور انسانانو څه کړی احاطه یې کړی صحیح
نو وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن. كويس. الله سبحانه وتعالى وایي چې دا کوم شان موږ په تا باندې څه کړي دي لیدلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صورت آغاز واقع معراج واقع اسراء سره سوی و. واقع معراج واقع اسراء دوی په سمجھ کې نه راتله. ولې راتله چې د دې ځای څخه تر شامه پورې 15 شپو څه سفر و. صحیح. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې فورا څه وکړل تصدیق وکړي. د صدیق لقب الله سبحانه وتعالی څه کوي نصیب کړي. دې څه کوي مخالفت وکړي. الله پاک وایي دا د دې مخالفت دې لپاره څه و آزمایش. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الله سبحانه وتعالى وایي چې دا کوم سفر موږ په تا باندې کړی یو الا فتنة للناس دا آزمایش د خلکو دپاره. صحیح. وشجرة الملعونة في القرآن دا هرنګه نور آزمایشان هم شته. هغه د چا دپاره لکه معجزات د قومو دپاره څه وو تصدیق به یې وکړي. الله سبحانه وتعالی به هدایت ورنصیب کړي چې تکذیب به یې وکړي الله به څوک هلاک. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې په جهنم په بالکل آخري لاندې سکي او درخته ده چې هغه درخت نوم څه دی زقوم دی سره خلاصېږي. نو وایي د اولني زمانې روشنخیاله چې هغه څوک ابو جهل یې څه شروع کړي دا څنګه خبرې کوي اور دی په اور کې دننه درخت او زرغونه درخت هغه څه راشنه شي دغه سره امکان لري. داسې ناوړه د خبرې دي څه کړي شروع کړي دي. نو والشجرة الملعونة في القرآن هغه رنګه یو بل ازمایش و ابتلا هغه کوم شی هغه په قرآن کې د زقوم ذکر راغلی او د هغه زمانې چې کوم روشنخیال و لکه ابو جهل چې هغه استهزا او تمسخر باندې څه شروع کړي هغه ته هم دغه مسله ورپېښه د عالم آخرت یا د عالم غیب مسایل د څه کله قیاس کې پر چی باندې پر عالم ناسوت باندې یا پر عالم دنیا باندې. اوس زمانې روشنخیال هم دغه مجلس دی دا کوم د مغیبات د په سمجھ کې نه راځي. وجه څه ده د عالم آخرت یا د عالم غیب شان دی پر عالم ناسوت یا پر عالم دنیا باندې څه کوي قیاسي یې صرف خلاصېږي دې په سمجھ کې نه راځي. ابو جهل په سمجھ کې نه راتلل چې یو درخته ده هغه به د جهنم په هغه پاته حصه کې چې هلته به ډېر اور بل وي هلته به څه وي راشنه وي دا یې څه کول تمسخر استهزا کول. الله پاک وایي وشجرة الملعونة في القرآن دغه رنګه دا درخت ذکر چې الله سبحانه وتعالی کړی چې په جهنم کې الله پاک څه کړی راشنه کړی دا هم د دې لپاره څه دی آزمایش دی. ونخوفهم الله پاک وایي موږ یې څه کوو بیروو وما یزیدهم الا طغیانا کبیرا مګر دا تخویف د دې لپاره د نورې غټې سرکشي څه جوړېږي ذریعه جوړېږي. الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویلو او